صدر آصف علي زرداری په 27وی آئینی ترمیم باندې دستخط وکړو او 27وی آئینی ترمیم صدر سے هم منظور کو. په 27وی آئینی ترمیم کې دو نور هم ترمیمونه شوي دي. کم ترامیم دي په هغه باندې هم په دې ویډیو کې خبره کو. بل نواز شریف هم پرون قومي اسمبلی ته تللی و چې الته ورپسې د پی ټی آی چې کم ایم ان ایز ایم پی اوز الته موجود قومي اسمبلی کې ای ورپسې ډېرې چغې والدي چې نواز شریف ډېر بے بس په قومي اسمبلی کې ولاړو. په هغې باندې هم ډیټیل سره خبره کوو. بل د آرمی چیف جنرال عاصم منیر به اوس د چیف آف ډیفنس فورسز هم وي. هغه چیف آف ډیفنس فورسز هم سلیکټ شو. دا عہده به هغه سره 15 کاله وي او نوی نوټیفیکیشن نه پس په د آرمی چیف دا مدت دوباره شروع شي. یعنی آرمی چیف چې کم دی هغه د تلو څه چانسز نشته دی وروره. که څوک د هغې نی خوښه او کم آرمی کم خلک وي او هغوی وایي چې دی لاړ شي نو د دې دپاره بد خبر دی او چې د چا خوښ دی نو د دې دپاره خوشخبري ده چې دا سړی ډېر ټایم دپاره د پاکستان مشر به وي. جی بل اوس دی په 27وی آئیني ترمیم کې کم دوه ترامیم کړي دي په هغې باندې ډیټیل سره خبره کوو. ټول ډومبنۍ خو دا دی آرټیکل 17 آرټیکل 17 کې مخکې داسې و که نه مخکې اوس دی آرټیکل 17 کې هم ترمیم کوي. آرټیکل 17 مطابق مخکې داسې و چې د وفاق حکومت د سنټر حکومت په یو پارټي خوښه نه وه او په هغې باندې به پابندي لګوله نو هغوی به یو ریفرنس تیار کو او هغه ریفرنس به بیا سپریم کورټ ته ولېږلو نو سپریم کورټ به په هغې فیصله کوله چې آیا دا پارټي دې بنده شي په دی باندې د بین ولګي که نه لکه سپریم کورټ پې فیصله کوله. نو دوی اوس وایي چې نه دی آرټیکل 17 آرټیکل کې موږ تبدیلي کوو. اوس په داسې کېږي چې مرکز حکومت چې کوم دی د وفاق حکومت ای به ریفرنس هماغی جوړوي خو سپریم کورټ په ځای به آئیني عدالت ته لیږي. تاسو لا پته ده آئیني عدالت هم دی جوړ کو اور آئینی عدالت کې د خپل خوښې ججز کینولي دي. نو اوس په بیا آئینی عدالت فیصله کوي. د سپریم کورټ په ځای به آئینی عدالت فیصله کوي چې آیا دا پارټي دی بین شي که نه په دې پارټي دی پابندي ولګي که نه. نو اوس ډېر ماهرین وایي چې دی د آرټیکل 17 کې تبدیلي په دې وجه کوي چې دی په پی ټی آی باندې راتلونکي ټایم کې پابندي ولګوي. لکه راتلونکي ټایم کې که پی ټی آی سروانې کوي یا سهیل افریدي څه ډېر زیات وایلنټ شو یا څه ډېر دبنګ فیصلې یو کې نو مرکز حکومت په پی ټی آی باندې یو ریفرنس تیار کی اور آئینی عدالت ته به ولېږي د آرټیکل 17 مطابق چې دی پکې کومه تبدیلي وکړه اور آئینی عدالت په فیصله وکړي چې پی ټی آی از بین پی ټی آی بلاک شو بس ته پی ټی آی باندې پابندي ولګېده. نو دا دی په آرټیکل 17 کې هم دی ترمیم کوي. دا څوک وایي دا ماهرین وایي چې دی پی ټی آی ته لارې بندولو کوشش کوي. دویم چې کم ترمیم دی په 27وی آئینی ترمیم کې کوي نو هغه دا چې مخکې به سپریم کورټ ته سپریم کورټ آف پاکستان ویل کېدو او چیف جسټس لبا چیف جسټس آف پاکستان ویل کېدو. خو اوس په داسې نه کېږي. جی اوس په چیف جسټس آف سپریم کورټ ویل کېږي. چیف جسټس آف پاکستان باندې ویل کېږي. چیف جسټس آف سپریم کورټ اور چیف جسټس آف آئینی عدالت دی چې کم آئینی عدالت جوړ کړی دی د هغې چیف جسټس لکه آف پاکستان چې کم دی د چیف جسټس د نوم نه کټ شو. لکه مخکې به تاسو اورېدل چې چیف جسټس آف پاکستان یحیی افریدي ویلي دي چې دا خبره داسې ده. نو دی وایي نه چې چیف جسټس آف پاکستان به نه ویل کېږي. چیف جسټس آف سپریم کورټ یحیی افریدي دا خبره لکه چیف جسټس آف سپریم کورټ شو د پاکستان نوم ته کټ کړي بجی. دا دی په دویم آئیني ترمیم کوي. خو اوس په خبرو کو په نواز شریف صاحب باندې نو نواز شریف صاحب پرون قومي اسمبلی ته ووټ راچولو دپاره تللی چونکې د هغه څه ضرورت نه راتلو ځکه دا ووټ نه بغیر هم دا 27وی آئینی ترمیم دی پاس کو. خو بیا هم هغه هلته چې کله تللی و قومي اسمبلی ته نو هلته ورپسې د پی ټی آی ایم ان ای ډېرې غټې چغې وهلې دي لکه نه وہ باغا نه وہ بیمار کې دی نمبر 804 دا چغې ورپسې هم لګېدلي ځکه دا هغه سړی دی چې دی تښتېدلی هم دی او دی بیمار شوی هم دی په جیل کې. نو دا چغې سپیشل د دپاره جوړه کړې وه د پی ټی آی ایم ان ای ایم پی ای چې نه وہ باغا نه وہ بیمار کې دی نمبر 804 او دی غریب چې کوم دی سترګې ډېرې ښکته نیولې وي او تندي نه پته لګېده چې دا سړی چا په زور دی قومي اسمبلی ته راوستی ځکه دی له پته ده که موږ عوامو ته مخامخ کېږو عوام راپسې چغې وایي که سیاستدانانو ته مخامخ کېږو وایي سره د سترګو لګېدي نه یو نو دی بیخي سترګې لګولی شي نه. خو خیر دا په دې ویډیو کې اپډیټ شو د دې حوالې سره د ستاسو څه رایه ده خپله قیمتي رایه موږ سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ.